حج څه شی دی؟ افعال مخصوصه په امکنو مخصوصو کې او په ازمنو مخصوصو کې. اعتراض دا چې حج فعل دی او اشهر زمان دی. نو حمل د زمان په مکان راځي نه صحیح کېږي. نو معنی څه شو چې وقت الحج، وقت الحج. نو ذکر د ظرف مراد نه مظروف. لکه یو سړی وایي چې زه پلان کې پټی خورم، نو پټی خو نه خوري، پټی کې چې دی هغه خوري. لکه باز سړی وایي چې زما د پټي جوار خواږه دي، زما د پټي جوار خواږه، یا زما د پټي ډوډۍ خوږه ده. نو ډوډۍ خو د پټي نه د جوار وي، د غنم وي، نو مراد ترې نه دغه. نو ذکر د ظرف مراد ترې نه مظروف. پادری پنډر به اعتراض کو، هغه وی چې فیهن ضمیر اشهر ته، ځکه هغه په پادری پنډر وی چې هغه وی چې فیهن ضمیر د مکان دی او اشهر زمان دی. نو جواب شو کنه چې فیهن ضمیر اشهر ته راجع دی. رفس هر ځای کې د ښځو خبرې کول ناجایز دي، خو بیا ډېر قبیح دي په منځ د ښځو کې. لکه قهقها هر ځای کې ناجایز ده، خو مسجد کې بیا دومره ناجایز ده چې اودس دې ماتوي. رفث څه ته ویل کېږي؟ فاحش خبرې یا د زنانو خبرې کول د هغې په مخ کې. ابن عباس صاحب و ابن عباس یو ځل ناسو یو دا شعر وي: هن یمشین بنا حمیسا ان یصدق الطیر ننک لمیسا. که دا مارغه رښتیا شو نو موږ به ننک لمیسا، لمیسا د ده وینځه وه. نو د ده شاګرد ورته وایي چې اترفس وانت محرم، ته خو د رفس خبرې کوې، ته خو محرم. نو دی ورته جواب کې وایي چې دا رفس چې د زنانو په مخ کې دی. احرام به د میقات نه وتړي، سعی به وکړي، بیا به محرم ناسي. او که احرام د عمرې و نو بیا به ځان حلال کړي. نو که متمتع و نو اتمې شپې د لوی اختره به احرام وتړي برای حج. نو په دې شپه کې به طواف وکړي او سعی به هم وکړي. نو د اختر د ورځې طواف او سعی به ترې نه پاتې شي، ځکه هغه ټایم کې به یې ګرانې. نامه شپه مینا سره منا کې تېره کړي. بیا به عرفات ته راشي. نو مازدیګر او د ظهر لمونځ به هلته کې یو ځای وکړي. که جمع اعلان دی که ټیک ده که نه، بیا به دعاګانې کوي. عرفات ټول موقف دی، داسې نه چې به خامخا غازي ته به خېږي کوم ځای چې نبي علیه السلام ولاړو. ماښام به واپس شي مزدلفې ته.
خو د توپ ډز هلته کې وشي د هغه ټایم کې به راوځي چې راورسېږي نو هغه ټایم د ماخوستنې دواړه منځونه به یو ځای وکړي که امامتۍ سره کول او که ځانه ځانې کول بیا به اویا ګټې راغونډې کړي د سهار مونځ به تیاره کې وکړي خو چې سبا ختلی او بیا به راشي جمره عقبه به اولي په ګټو منې بیا به قرباني وکړي سر به وخورئ سر به وخورئ نو بیا به څه وکړي قرباني به مخکې وکړي بیا به سر وخورئ بیا مکې معظمې ته راشي طواف زیارت به وکړي او دغه فرض دی که څه یې نه وه کړې څه یې به وکړي بیا مینا ته لاړ شي هلته بعد زور درې وړه جمرې وولي دا ولې دویمې نه وروستو قیام او دعا شته او د درېمې نه وروستو بیا نشته دی ولې نشته دی ځکه نبي علیه السلام دغلته کې بیا تلوار پکار ځان ویستل پکار بیا 12مه بیا به راشي که په 14مه راغی نوم بهتره ده که رانغی هم جایز ده بیا به طواف رخصت وکړي ولاړ به شي که د حج نه د حج د افعالو نه مخکې مدینې منورې ته ځي او که حج ختم کړي وروسته مدینې منورې ته ځي په کار دا ده چې بیا خامخا لاړ شي ځکه چې نبي علیه السلام هلته کې دی که نه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث يعني فلا ترفثوا ولا فسوق ولا تفسقوا ولا جدال ولا تجادل في الحج بحج کې مدلگی سندی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ قربانی اور کنکریاں مارنا قربانی کرنا اور کنکریاں مارنا جنگی تربیت ہے وما تفعلوا من خیرات کوي تاسو خیر معلوم دی الله رب العالمین ته وتزودوا او تو خوړې ځان سره کړو غوړه تو خره تقوا ده یمن والا به راتلل ځان سره به شي نه راوړو موږ متوکلین او به بالته کې ولاړو سوال به کو نو متوکلین کنه متوکلین خو فإن خير الزاد التقوى واتقوني ويرجع زمانه يا أولي الألباب إيه خواندان العقل أولو جمع ذو الباب جمع ذو ليس عليكم جناح نشتري بتاسو من گناہ ان تبتغوا طلب کوئی تاسو فضلا من ربكم فضل ربكم فإذا أفضتم من عرفات أو كلا تاسو واپس إلى عرفين انصراف باعتبار الأصل فاذكروا الله يدعو الله رب العالمين عند المشعر الحرام فنزل مشعر الحرام مزدلفة واذكروا يدعو الله رب العالمين لكما هداكم لك سنة تاسو تخونا كرلو إن كنتم من قبل يقينوا تاسو مخيدة دين لمن الضالين خامخ گمراهان ثم افيضوا من حيث افاض الناس ثم تعقيب ذكري بیا تر واپس شئ تاسو دغه طرف نه چې واپس کی خلق بخنه غواړي د الله رب العالمین نه یقینا الله رب العالمین غفور رحیم بخون کې مهربان دی
فاذا قضيتم مناسككم کله چې پوره کې تاسو مناسک خپل فاذكروا الله يدعو الله رب العالمين لا كذكركم آباءكم پشان د ذکر تاسو د پلان کې خپل لکه مطلب دا چې څنګه ته هغه په خپل وجود کې یو غني لارم ته چرتي خدای هم یو غني چې په خپل ذات کې په وجود کې دوه پلان نشي برداشت کولای نو خدای سره دوه شریکان څنګه برداشت کوي دو نظامونه څنګه برداشت کوي دا روشن خیال اسلام دی دا کیپټالیزم دی دا سوشلیزم دی هغه ګورو چې مدني ریاست چې ځان مخې راشي سره د سینې جاړو اعتبارو چې داسې مکار انسان د يهودو غټ ایجنټ نن زلمه خلیلزاد په ولاړ خلک ولا پته ولګي دا گمراه انسان او چې ځان واجب خلک پاتو منټو کې اته زمانتونو سره جاړي لکه دا جاړي د وهلو مرګ قابل دی د وطن لړبوسک هلکان لوفران پر خزي لوفران کړي جنکې په ترپو کوله ګولې د وجل پکار ویما به خلک مړ کی تانه چې خزه واخلستا مرز شي ها دا خزه څوک څه کوي هغه خزه نه شپته مړ یا تاسو خپل رب یادوي داسې لکه څنګه چې پلار نه کړه تاسو خپل یادوي او اشد ذکر بل اشد ذکر او اشد ذکر معنا څه بل اشد ذکر بلکې دا غینم زیات یادوي ومن الناس بعض خلقنا منعود يقول اقسام د حجیان بیان ځنې حجیان هغه دي چال ته ګلاړ شي یا خدای پاک مالا دنیا را کې مالی زموږ مرګره دی او مزاقي ونه ناغه تر زوی هغه سره تلو حج ایم پی او ناغه دعا کوي خدای زموږ ایمان مخته کوي خدای زموږ ایمان مخته کوي دی یا الله مال راکړي یا الله مال هغه څه وینا څه کوي هغه ما سره ایمان شته تاسو بني ما سره ایمان نه ویني دلته کې براتم بارها ربنا سوال له ایمان زیات پکار دی د اعمال پکار دی د دین پکار دی هر څه پکار دی چې سړی ته محتاج دی ومن الناس ځینې خلکونه منعود یقولو چې وی یا رب زموږ راکې موږ له په دنیا کې صرف دنیا غواړو ما له فی الاخره من خلاق او نه د دې لپاره په آخرت کې څه حصہ ځکه حب الدنیا رأس كل خطیئه محبت د دنیا سر د ټولې خدای وما له في الآخرة من خلاق ومنهم زند المنعود يقولوا شوي قسم ثاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا كم خوشالي راكي آخرت كم راكي وقنا عذاب النار او بچ من عذاب دورنا يو صحابي دعا كرا اللهم ادخلني الجنة يا الله رب العالمين ما جنت تبوزي او ما دا عذاب د جهنم بچ کی ونبي عليه الصلاة والسلام تبدا صحابي ولا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ نه پوهېږم چې ته څه ګونګول کوې معاذ څه ګونګول د خدا دعا کو نبي علیه السلام وحولها ندندنو موږ هم دغه دعا کو موږ هم د دې ګیر چاپېره ګرځو نو سړي دعا کوله چې ماله جنت راکړي فلان نبي علیه السلام ټول لواړه ولې د خدای رحمت تنګی بیا به اللهم اغفر لي ومحمدا نو نبي علیه السلام ټول دپاره دعا کوه د خدای رحمت مه تنګوه وقنا عذاب النار بچ کی ما دا عذاب دورن اولئکا دا کسان دی پارا حسد دا سنجدی کسب کرده اللہ سریولی صاحب دے یادوی اللہ رب العالمین پا غروز معلومو کی ایام تشریق یو لسما دو لسما دی لسما ایام تشریق یو لسما دو لسما دی لسما ومن تعجل فی یومین چاچ تلوارو کو د غروز کې فلا اسم علی نشته ګناه په دې باندې یو درځي
ومن تاخر چا چې رستواله وکړي نشته ګناه په هغه باندې لمن اتقى ثابت لمن اتقى ثابت لمن اتقى واتقوا الله ويرد الله رب العالمين واعلموا كن فوشي أنكم إليه تحشرون تصبح الله تجمش ومن الناس قسم ثالث زجر ده وترغيب إلى الجهاد ومن الناس زن دخلك المناطق يعجبك قوله چخوان در کی تاتبنا دغه په ژوند دنیا کې او گواکي الله رب العالمین هغه چې په ژوند د کې دی او عبد الخصام او دې سخت جوړه کوونکی وي عبد الخصام او الله ان ابغض لله في الناس الألد الخصم إن أبغض لله في الناس ألد الخصم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها دا قسم ثالث دی وإذا تولى سعى کله چې واپس شي بزمکه کې یا یو معنی دا دویم معنی وإذا تولى کله چې ورته اقتدار ملاو شي تولى په معنی دا اقتدار سره یا واپس شي دا ځینې زبر نه کې مازه بده سم چې واپس شي بیا ته رزل پورته وإذا تولى سعى کله چې واپس شي سعى في الأرض بزمکه کې ليفسد چرانیو کې بده کې لکه اخنس ابن شریف أخنس ابن شريف ليفسد فيها چروانه کی بدی کی او حالانکه فصل و نسل خلق بدی کی منصوبندی دام شامل ده برای شوله بندی هغه ویل فیروال نه دي پکړې مکړې چې خرڅیا بوله چې برآمد شي دا به کوم دي بچي دوی اچ نبی علیہ السلام چې تاسو د باردار خیر سره واده کو ذکر فإني أباهي بكم بكثرة الأمم زبا په زیاتوالي د امت باندې فخر کوم ګیپ جدا شه دی یا ډاکټر وي یا طبيب وي چې دا ځکه د آلاتونو معلوم کی چې دا زنانه بچو سره نور خرابي نه خو جایز ده او بعض خلک دو بچي پیدا کی به تر بچی دانه حکم روح چې الله برن مقرر کړی چې د دنیا تر لګم نو څه بندول شي نشي یا اذا تولى اقتدار ولا خلق عمل کې فساد خور کی حرس او فصل نسل ټول تباہ برباد معاشي بد حالي راوړي ملک دیواله داسې موحداتو کې چې ملک دیواله کېدو ته ورسي نسل نو هغه پسمنده وساتي یا نسل نو کې داسې شی نه پیدا کی چې هغه احکام الهی پابندی نه کوي او گمراهی پسې روان دا د هغې قتل شو هغه مذهبي قتل دی ذهني قتل دی روایات قتلي والله رب العالمین لا يحب الفساد محبت نه کوي مفسدانو سره فساد نه خوښوي واذا قيل له اتق الله کله چې ورته ویل شوی دی الله رب العالمین نه ونیسي هغه تکبر وایسم صرف حسبو جهنم نو کافی دی دغه پر جهنم ولا بئس المهاد ناکار زده ومن الناس ذين دخلوا قسم رابع او دیم ترغیب هم دی ذين دخلوا څوک دی یشری نفسه ابتغاء مرضات الله چې خرڅوي ځان یا اخلي ځان نفسه خپل خواهشات نفس د پاره طلب در رضامندۍ د الله رب العالمین الله رب العالمین ترسناک دی بندگان مونږ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے ایمان والو داخل شئ په اسلام کې پورا پورا ځکه ان الدین عند الله الاسلام کا ورزيد لكم الاسلام دينا نو ځکه په اسلام کې پورا داخل شئ عبد الله بن سلام مسلمان شو رضی الله تعالی وی چې زه د خوانو پم نه خورم غوښه بم نه خورم او د اتوار دروازه به څه کوم د دې حرمت بسات هدایت نازل شو چې اسلام کې داخله کې پورا به داخل
یو سړي په ملا زمری جوړو چې هغه ستنې واچولې نو نقاش ته وایي چې زه یې جوړه هغه یې سر یې جوړ سر خو یاره سر یې مه جوړو بیا یې وایي لکۍ مه جوړو بیا یې خپې جوړوي نه هم مه جوړو هغه داسې زمری مې نه لیدلی چې نه سر یې نه لکۍ نه خپې داسې اسلام نه چې په هغې کې ګیر هم نه وي په هغې کې دغه ته خو اسلام نه وي ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ د خطواتو د شیطان انه یقینا دا شیطان ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره فإن زللتم فی پس چې که تاسو وښویدئ پس د هغې نه چې راغلی تاسو ته بینات صاف دلیل فاعلموا پوه شئ یقینا غالب دی الله رب العالمین حکمت والا هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام هل ينظرون ترغیب د جهاد ته څلورم نمبر هل ينظرون سنګوري الا ان مگر چې راشي دوی ته الله رب العالمین فی ظلل من الغمام یعنی الله راشي مراد دې څه شي عذاب د الله فی ظلل من الغمام په تیارو د وریځو کې والملائکه ملائک راشي او قضی الامر فیصله کړی شي کار ویل الله خاص الله پر ترجع الامور واپس پکړی شي ټول کارونه هل ينظرون الا ان ياتيهم الغمام استفهام څه ته ویل کی هل استفهامیه دی استفهام یو نامعلوم شي نه علم طلب کول او استفهام د دین علاوه په مجازي معنیو کې مستعمل دی علامه سیوطي په اتقان کې د دې ډېر ښه معنی لیکلي دي لکه یو معنی د انکار دپاره هم راځي لکه سورة روم کې به راشي آیت من یهد الله څوک به چاته هدایت وکړي من اضله الله چې الله به ګمراه کړی د توبیخ دپاره هم راځي د توبیخ دپاره هم راځي د تعجب دپاره هم راځي هل تعجبي هل توبیخي هل انکاریه د عتاب دپاره هم راځي د تذکیر د پاره هم راځي د افتخار د پاره هم راځي د تفخیم د پاره هم راځي د تقریر د پاره هم راځي د تخفیف د پاره هم راځي د تکبر د پاره هم د تکثیر د پاره هم راځي د مساوات د پاره هم د تسویه د پاره ترغیب د پاره پکې هم راځي د نهي د پاره هم راځي د دعا د پاره هم راځي د تمنا د پاره هم راځي
د استبعاد د پاروم راځي په ډیرو معنیو سره راځي د عرض د پاروم راځي د تخصیص د پاروم راځي د تجاهل د پاروم استعماليږي د تعظیم د پاروم استعماليږي د تحقیر د پاروم استعماليږي د استبعاد د پاروم استعماليږي د استیناس او د دې د پاروم استعماليږي تاکید د پاروم استعماليږي او اخبار د پاروم استعماليږي سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية نمونه د تخفیف دنیوي تپوسو کا بني اسرائيل نو څومره ورکړي دي ته من آیاتنا نشانه ښکارا او مې یبدل نعمت الله چا چې ورکړي نعمت د الله پاک پس دا نه چراغ لیاتا یقینا الله رب العالمین سب عقاب ولده زين للذين كفروا جواب د سوال مقدر قصه کړه شوی دا کسان چې کافران دي ژوند د دنیا ويسخرون من الذين او ټوک کې دا کسان چې مؤمنان دي او هغه کسان چې متقین دي فوقهم لباس يوم القيامه پر ورځ د قیامت والذين موصولا او اتقوا دا صله موصول صله مبتدا فوقهم ده ولا خبر الا انما التقوى هي العز والكرم والله رب العالمين رزق وكريا چاچ رضا شي بغیر حساب بحساب كان الناس وخلق وجد ردود انبياء او اعلان فتح كان الناس خلق امه واحده امتي كان الناس امه واحده فاختلفوا نو دا اختلاف يكون فبعث الله النبي نو فاختلفوا بکی محذوف دي وبل ذكي جراشي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبي هل ذكي فبعث بها مذكور دي فاختلفوا مذكور دي يو ذكي فبعث بها محذوف دي فاختلفوا مذكور دي مبشرين نذيرون كون كي ومنذرين يرون كي وأنزل ما أورو لك داغي سر كتاب بالحق بالتحقيق يا لإظهار الحق ليحكم بين الناس في سلوك بمن دخلوا كي وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا باغي اختلاف کړل دی باغي اختلاف نه ده کړي پدې کې مګر کسانو جوړ کړی شو ورته پس دا غینا چې راغلي دي تصاف دلایل ولی اختلاف کړل د وجې عزت په من خپل کې هدایت وکړه رب العالمین هغه کسان چې مؤمنان دي دا څنګه چې اختلاف کړی دوی سره باغي کې هغه چې د حق دی باذن په حکم در افسانه رب دا غیمه والله رب العالمین هدایت کې اچا چې رضا شي لارې برابر تا ام حسبتم ترغیب للجهاد از ګمان کوی تاسو داخل شي جنت ته ولما یاتکم ولا تر اوسه پوری نه راغلی تاسو ته مثال الله خلقو چې تیر شي مخکې تاسو نه مستهم الباساء والضراء چې رسیدلو هغه ته تکلیف جنگونه سختي وزلزلوا اجر کولای شو تر دې پوری چې دی وي هغه کسان چې مؤمنان دي د دې سر د هغه سره کله به امداد د الله رب العالمین الا خبردار کنن امداد د الله نږدې دی يسألونك ماذا ينفقون
تپوس کې ستانه چې خرج کو قل ورته ما انفقتم من خیر آی چې خرج کوي تاسو د سمال نه خپل مور پلار باندې خرج کوي خپلوان باندې یتیمان او مسکینان باندې مسافر باندې آج چې تاسو خرج کوي د مال نه یقینا الله پر باغې باندې علم مولا ده ولما يأتكم وسپوري لو لما ده یو لم ده لما کې دا فرق ده چې لما کې توقف الاستقبال او لم کې توقف الاستقبال نه لکه یو سړي ته وایي چې لکه زید شته نه وی چې واده کوي دی وجه نشتی مطلب دا چې دی لا نشتی نو توقف الاستقبال لم ندر راوت الامير لما يخرج الامير ولما كده استغراق في الماضي لما كي توقف الاستقبال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه پیغمبر كمسلمانان وي پیغمبر څنګه وي چې متى نصر الله نو جواب دانه چې حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله دا متى نصر الله قول مؤمنان دي او الا ان نصر الله قريب دا قول لچا ده لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم یا مطلب دا قول د نبی علیہ السلام ده ودا تبعی غیر اختیاری دی تبعی غیر اختیاری لکه څنګه چې حضرت ابراهيم عليه السلام وی چې كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي یو شی مشاهده تر وستل چې مشاهده څه دوی چې د استدلال نه او د مشاهده نه یو شی جوړ شي هغه حق اليقين نو علم اليقين عين اليقين خوي خو چې مشاهده تر ولي نو هغه حق اليقين يسألونك ماذا ينفقون څه شي خرج کو مسله انفاق د مصرف تاسو کوي د څومره تاسو ما کوي د څو تاسو ما کوي د څومره ما کوي د مصرف تاسو يسألونك ماذا ينفقون تاسو کې ستانه څه شي خرج کو قل ورته ما انفقتم من خير فللوالدين خپل مور بلار د نبی علیہ السلام ته وسړي وي صحابي چې ما سره دومره پیسې دي چاله ورکوم نبی علیہ السلام خپل مور لورکا بلار لورکا لون حق والزکات په مور بلار نه کی خور دا هغه دی مظلومه ده واده شوې ده نو که په هغې نه کېږي نو په اوښې منې کېږي په اوښې منې زکات کېږي د تره زوی منې زکات کېږي ماما زوی منې زکات کېږي ورور دی غریب دی ډېر زیات غریب دی او ته جیدات تقسیم شوی دی مال تقسیم ته ځانه ګټې هغه ځان له ګټې هغه منې خو کېږي که اقرباو کې خو راځي که او خور منم کېږي چې کله جدا شي نو دا ټولې خبرې دي نو موږ خلک اکثر د زکات منم نمایش شروع الوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله يقين الله فامن يعلم ولا كتب عليكم القتال ترغيب الى الجهاد اتم نمبر او اعاده د مضمون جهاد ثانيه كتب عليكم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ او دا وکره لكم او دا بد غنی تاسو واسان تکرو امید دی چې ډېر کړه بد غنی او شی تاسو هغه غوړ تاسو د پاره واسان تحبوا شيئا او ډېر کړه تاسو محبت کوئ شي سره او هیڅ شخص تاسو د پاره الله رب العالمین پوهیږي تاسو نه پوهیږي لا تعالی تاسو نه پوهیږي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
د مضمون جهاد متعلق د سوال جواب یسألونک تپوس کې ستانان شهر نام پاره د میاشتو کې چې جنگ پدې کې څنګه ده پر ورته قتال فی کبیر جنگ پدې کې ډېر لوی ګناه ده ولیکن وصد عن سبیل منی کول خلق د لار د الله نه او انکار د دین او د مسجد حرام نه خلق منی کول او وستل اهل د دې منه اکبر عند الله ډېر غټ ګناه ده په نزد الله هو الفتنه اکبر من القتل فساد قانون د غیر الله شرک بدعت او قانون د غیر الله دا ډېر زیاته غټه ګناه ده فتنه غټه ګناه ده من القتل لقتل نو په اشهر حرم کې قتال جایز شو نو کول د مرتکب ارتکاب د ناجایز د حرامو د دفع د حرامو لپاره مامور به شو ارتکاب د حرامو د دفع د لپاره د حرامو څه شو مامور به او دې ته وی اهون البلیتین نو سره دوه مصیبتونو کې گیر شي دوه راستې هم نشي دوه پر خو دې هم نشي مفختارو اهونهما آسان مصیبت اختیار نو چې فتنه اشد من القتل نو اشهر حرم کې قتل څه شو جایز شو نو بعض خلک مونږ ته وایي چې تاسو سیاست ولې کوئ دا هم غلط سیاست دی تاسو مونږ وایي چې ارتکاب د حرامو د دفع لپاره حرامو معمول به ده او الزام چې کوي په خصم کې په مسلماتو د خصم دی ولا یزالون عن شبی جنگ کې ستاسو لپاره تر دې پورې چې واپس کې تاسو له دین تاسو نه ان استطاعوا څومره چې دې طاقت یو مې یرتدید منکم عن دیني او څوک چې واپس شو منکم تاسو نه دین خپل او دې مړ شو د کافرو برباد شو عملونه دي په دنیا په آخرت کې اولئک دا خلق اصحاب النار جهنم دي په جهنم کې همیشه وي نو خبر د عمل راځي په ارتداد سره ومن يرتدد منكم عن دينه يوازي ایمان ونوي يوازي عمل ونوي عن دينه يعني نظام مملکت نه منکار کو د اسلامي نظام مملکت نه د عمل برباد ذات کې الله سره شریک پیدا کا عمل برباد صفات کې پیدا کا عمل برباد نظام کې پیدا کا عمل برباد نو که سره د نبی علیہ السلام زمانه کې صحابي دي من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ومات على الاسلام ولم يتخلل بينهما رده خدای نبی علیہ السلام په زمانه کې خدا نه خواسته د مرتد شو او به د نبی علیہ السلام د زمانه وروسته نبی علیہ السلام دنیا نه پرده شو هغه نه وروسته دی به مسلمان شو نو دی به افضل التابعین او صحابین دي ځکه صحابیت دا خو درجه ده او په ارتداد سره حبط شو افضل التابعین وشافعي سے وایي چې نه د صحابي به صحابي دي او دی افضل التابعین ان الذين يقنون اكسان چې مؤمنان دي اكسان چې هجرت کې jihad کې بلار د الله رب العالمین کې اولئک دا کسان يرجون رحمت الله دې امید کې د رحمت د الله رب العالمین الله غفور رحیم دی یوځي کې تبلیغي جماعت راونو زنګل کې لارت نه خطا شو نو کسان را ناورتي یو ته رحمت الله اول ورته وی چې څه ما والله اعلم وبهرحال ملائک نو کوم مشرکو نو به ډیر پلیت دی نو به تیمار ټول واخ او بیا دې کو دا واستیا ورشي پیس نشته پته نشته دا لري نه لګیدل دا شو ته لګي نه په دې دل خیال لګي
يسألونك عن الخمر والميسر تپوس کې ستانه باره د شرابو کې او د جوارۍ کې قل ورته فيهما اسم کبیر په دې کې ګناه لوی دی ومنافع للناس منافع د پاره خلقو اسمهما او ګناه دی دواړو اکبر من نفع ډیر زیات غټ دی نفع دواړو عقل وسرم ذکر ويسألونك ماذا ينفقون تپوس کې ستانه چې خرج کو دویمه مسله ده قل ورته العفو زائد مال خرج کې پلار د الله کې زائد مال خرج کې پلار د الله او که اوسړه مردار دی مشرک دی نو به دې ټول مال واخ ويسألونك عن اليتامى تپوس کې ستانه بار د یتیمانو کې قل ورته اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی غرض ده وکه مشرک خپل کار وکي اسو ورته نور خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی شراب دومره بیکاره چه دی چې یو عالم وی یو حکیم وی که شراب بند شو نو دنیا کې مرضونه ختم شي ماذا ينفقون ما مبتدا او ذا وصلیه خبر دی یا ماذا استفهامیه صفت او ينفقون ماذا استفهامیه او ينفقون صفت بنا په دوړو مذاهبو د مفعول به د پاره د يسألونك وين تخالطهم مقتص يوزكوي دولرا نبي عليه السلام وي انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين يتيم پسر د لاس کې خو د الله د اجر درکې کې زکوي نو د ظلم احتمال له او کو جدا کوي نو د لوفره احتمال له چې د سره د اعمال برباد کی وين تخالطهم كيف ذكي إذا انصرف إخوانكم استأصلون دي الله رب العالمين معلوم دي مفسد دي مصلحة تدبير المنزل ولو شاء الله وكرزا إذا الله بك لآنتكم عذاب بدر كده تاسول لآنتكم عذاب بدر كده تاسول إن الله يقين الله رب العالمين غالب حكمته على ذي ولا تنكحوا المشركات صلورم فكم نبي عليه السلام تنكح المرأة لثلاث لمال ولجمال ولدين فاصفر بذات الدين یا مال لپاره جمال لپاره دین لپاره دا درېونه شي نه خډیر او که یو بکی جمالی مالی خودین نه نو به مرابه فاصبر بذات الدين حتى يؤمننا تر دې چې ایمان او چې مشرک به سر ایمان نکاح سره مکو دغه به کور به برباد وچګش سره حتى يؤمننا تر دې چې ایمان علامه مؤمنه او وینځه مؤمنه غوړه د مشرکینا اگر که خوند کې تاسو لره ولا تنكحوا المولات تنكحوا المشركين نکاح مکو د مشرکانو سره په نکاح سره خپل لور خورم ورکوي تر دې پورې چې ایمان ول عبد مؤمن او مری غره
خیر غوره دی د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که خوند درکې تاسو اولئک دا کسان یدعون الی النار یدعون بری خلق ورته وحزبي الصبي رجل مؤمن تدعونني ليكفر بالله وأشرك به شيئا وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار سورة حاميم مؤمن والله يدعو أو بري الله رب العالمين تو جنة ومغفرة فحكم قل سر بياني الله رب العالمين آياتنا نشانات خلق دپار لعلهم يذكرون امید دي پن واخلي ويسألونك عن المحيض او تپوس کی استانا بارد حیث کی نو حیث تراتا خو حرام دے وکو مشرک او بیا پریدیو بیا خواهی سندکانا کی و نبی علیہ السلام من اتا حائزا او امراتا فی دبورها او کاهنا فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی لا ينظر الله تعالی الى رجل اتى رجلا او امراتا في دبورها يا لك ناكح اليد ملعون فهون اللعنة والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا الناس في المحيض ورتيدا گندگی ده جدا شید خزونه په محیض کی وینا وچو شا په لسما نو عمل له بتخفیف باندې اکو وینا وچو شو نو بیا د غسل جما جایز ده اکو وینا وچو شو لا کم د لسونه نو غسل لازم ده نو بیا تشدید من عمل له دومره وخت چاہے کہ غسل کی دیشی اور تحبیر نبی بدا موز لازم اور تحبیر تحریمہ اور ادا فرض ذمہ راشی ولا تقربوهن من ذکی لیتا حتی یطهرن تردی جپا کی شفیزا تطهرنا کل جپا کی شفاتوهن راضی لیتا من حيث امركم الله دا طرف نه چې الله رب العالمین دا غي امر کړی دی چې هغه زید فرض دی د حرس نه زید فرض د حرس نه زید حرس د فصل د ګندګۍ نه د فرض نه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يقين الله رب العالمين محبت کی توابین سرا إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من أدبار النساء نساءكم حرث لكم نساء دي خزي استاسو لپاره فصل استاسو نطفه مشابه کړه د تخم سره استعاره بالکنایه او رحم مشابه ک پټی سره دته ویل کی تمثيليه تمثيل او بچی نه غلط ثابت کړه تشریحیه شو فاتوا حرثكم رازق الفصل تعنا شئتم كن طرفنا نساءكم خزستاسو حرسل لكم فصل لستاسو فاتوا حرسكم رازق الفصل أن شئتم كيف شئتم شيئان من أين شئتم شيئان سوي من أين شئتم نانا كيف شئتم البته د خپل کور والا سره کورواله په دې انداز کې کول چې بیا راډ دی لګولې بلف دی لګولې او د هغې اندازې مخصوصه ته ګوري خپل هغې ته ګوري
نو دې سره هغه بچي پیدا کېږي هغه کې غیبو دغه صورت وي غبیان پیدا کېږي یا به بې حیا خلک پیدا کېږي. عائشہ صدیقه فرمایي چې ما نبي علیه السلام د یو بالټي نه لامبلي دي خو موږ د یو بل جسم نه دی کتلی عورت نه دی کتلی جسم کتلی دی خو عورت نه دی ځکه قانون به دا و چې هغه هغه وخت کې جنګي اچو لاندې د پاجامه ونه نه صحابه کرام به اکثر چې لامبل نو لاندې به دیږي نه پورته پاجامه اچو یستحی من الله نو دا به کې لازم شي اوس بجلیګر مولوي صاحب چې دا د راډ د رڼا پیدا بچي چې دي کنه دا خوارانګي وقدموا لانفسکم تسید نیت او مخکې کوئ د خپل نفسونو لپاره واتقوا الله ویرېږئ الله رب العالمین نه واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه چې تاسو به یو ځای شئ د هغه سره وبشر المؤمنین زیر ورکړئ مؤمنانو ته ځکه شیعګان چې دي من اين شئتم من قیل د ګناه نه او دا ځان لپاره دلیل وي ولا تجعلوا الله مگر بیان قسم ولا تجعلوا الله مگر نوم د الله رب العالمین دال د خپلو ایمانونو دپاره قسمونو دپاره ان تبروا دغه کولو نه وتتقوا د تقوا نه وتصلحوا د اصلاح نه په میندو خلکو کې الله رب العالمین سمیع دی علم والا دی. قسم دو قسمه دی قسم دو قسمه دی یو ماضی ایو په مستقبل ماضی قسم چې دی ماضی قسم چې دی یو کاذبن دی او بل صادقن نو صادقن قسم چې دی دا جایز دی کاذبن دو قسمه دی درې قسم یو ته ویل کی قصدن بل ته ویل کی خطأن نو قصدن دا حرام دی او خطأن دا قسم لغو دا جائز دی لکه او عند الشافعي بلا اراده او یو قسم غموس دی غمس الله يوم القيامه او مستقبل بیا یو بالله دی یو بغیر الله دی بالله یو بالمعصیت دی یو بالمباح دی بالمعصیت هغه کې همیشواله ګناه دی لکه پلار سره به خبره نه کوم هین سره کفاره لازمه ده یو بالمباح دی ماتولی ګناه ده او بالمعصیت بغیر الله دیگه تعلیق دی و تعلیق منی پکی بے حنصر جزار پہ حنصر یو یمین فور دی لفظ کی مطلق معنی کی مقید او د دې مستخرج چې دی هغه امام بنیفه رحمت الله علیه لا يؤاخذكم الله نسي الله رب العالمين تاسو باللغو في ايمانكم لغو قسمون استاسو لیکن نسي تاسو الله رب العالمين پاغا چې قص کړل پاغه سرونو استاسو الله رب العالمين غفور رحیم دی بخون کې مهربان غفور حلیم للذین ذا کسان پر یو سکن 11:55 ها 11:55 دا لاندې مسئله اعلان